بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. هیدری ویلفیر سوسایټي حوالې سره ریپورټ عرض کوم. مقصد مې هیڅکله د ریا نه دی، ځکه چې په ګناهان کبیره کې ریاکاري هغه ګناه دی چې د انسان عمل د اسمان ستورو مخه ځل کېږي، ولې نه چې اووم اسمان ته ورسېږي. د اووم اسمان ملایکې چې د عمل وښودي په کوپرۍ ولي، ځکه چې دا ریاکار دی. او د سیټ اپ هیڅ عزتي نه دی، یوه قومي اداره دی. نو قومي ادارې ریپورټ حوالې سره تاسو ته مخاطب یم. ډېر اختصار سره د جنوري او د فروری ریپورټ چې دي ادارې اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. ټولو کې اول رمضان پیکیج حوالې سره مو خبره وکړو چې دې کال مو په رمضان پیکیج مد کې مختلف ډونرز نه اوسه پورې چې کوم اتیا راوړي دی هغه 87 लाख روپۍ دی، چې $50 فی کور حساب سره اوسه پورې مو 800 کسانو ته د پیکیج رسولی دی. دویم مو د ازادار کلینیک خبره وکړو چې په ازادار کلینیک کې مو ماهانه ډېر ښکلی روغ دی. ماهانه مو 3,500 کسان دي، ځنه یوې فری علاج کېږي، یوې ډاکټر فیس نه وي، یوې لیبارټرۍ ټیسټو فیسونه نه وي، یوې میډیسن فری وي. میاشتې 3,500 کسان مو ازادار کلینیک نه سپورټ کېږي. ورسره هرې هفتې باندې د کورمې هغه مریضان چې هغه انتهایي زیات پیچیده امراض لري، هغه ته مو د دنیا ګټو سپیشلیستانو سره اپاینټمنټ خلو. یوې ورځې کې مو 5 مریضان هغه سپورټ کوو د ځنه. نو ازادار امام کلینیک کې مو ډېر ښکلی روغ سټارټ د دې کال چې مو کوم ښایسته دی. دې نه علاوه تلیسیمیا مریضان که هیدری ویلفیر سوسایټي تلیسیمیا مریضان پرېږدي، بیا به قوم ته پته ولګېږي چې څومره لوی درد دی او څومره لوی کار دی. دا تقریبا 100 پورې مریضان دي چې موږ د اهل سنت مریضان دلته رجسټر دي. بشرۍ سنټر کورومې مو خپلې علاقې والا دغو 100 مریضانو ټول فری آف کاسټ بلډ ټرانسفیوژن ټیسټونه، لیبارټرۍ ټیسټونه، د ډونر ټیسټونه، هغوی ریفریشمنټ، هغوی کینولا او هغوی دپاره یو ډبی ګولۍ چې هغه میاشتې هر مریض ته ورکولی شي 2,000 روپۍ یو ډبي کې. ماته یې رانچلیټینګ ټیبلټ ورته ده. نو سلنه چې کومه د تلیسیمیا خرچه د هیدري په تلیسیمیا مریضانو باندې کېږي هغه کم از کم 80 لکه روپۍ ده، چې هغه ټوله فری آف کاسټ دې ځای نه هغه کېږي. تاسو ته به دا پته وي چې ګذشته 8 میاشتو نه په میډیسن مد کې مو 2 کروړو نه پورته رقم لوړ دی، او صرف دغو 2 میاشتو کې په فروری جنوري کې مو د فری میډیکیشن هغه سلسله بند نه دی. په دواړو میاشتو کې مو تقریبا 35 लाख روپۍ فری میډیسنز ورکړي دي، اندې سره فری ویکسینیشن شوی دی. د یتیمانو وظیفې حوالې سره مو په جنوري او فروری کې عرض وکړو چې اوسه پورې 2 میاشتو کې مو د شهداو بچیو ته 52 लाख روپۍ مدد کړی دی. تعلیم مد کې 24 लाख یو 28 लाख نور ډونرز ته د الله کریم اجر ورکړي. دې نه علاوه چې مو کوم روټین سرویسز دي، ځینې خلک دا اعتراض کوي چې ویلفیر هسپتال دی پکار دی ټول د فری شي. که داسې ټول فری څوک چلوای شي، مو خو د چیلنج در راشي یوه هفته یې وچلوي. دا مطلب نه دی چې راته د نومینل چارجز اخیستی شي او یې غریبانو لحاظ نه شي ستای دي شي. خو چونکې د غریب عزت نفس وي، دې وجې نه مو هغه نه سوشل میډیا ته ورکولی شو، نه ریپورټ پیش کولی شو. مکمل غریبان دي انشاءالله دلته فری کېږي. لکه ازادار امام کلینیک نه علاوه صرف د فروری والا مو چې کوم حساب وکړو په هیدري ویلفیر هسپتال کې هم مریضان مو 130 کسان صرف په فروری میاشتې کې فری لیدلي دي. داسې جنوري میاشتې کې چې کوم فری دي 99 مریضان دي. ازادار امام کلینیک والا 3,500 ته مریضان رسېږي. فری لیب ټیسټونه چې مو کوم کوو دغو 2 میاشتو کې 100 نه پورته مریضانو ته فری شوي دي. فری سیټي سکین مو 5 کسانو ته کړی دی. رعایتي سیټي سکین مو تقریبا 35 کسانو ته دغو 2 میاشتو کې کړی دی. ایکس رې مو فری کړي دي، نور شیان مو فری کړي دي. نو د دغو ټولو خبرو مطلب دا دی چې هیدري د خپل ځای کې لګیا دی، خو سوشل میډیا باندې هغه شی چې کوم ریپورټ دی مو دغه نه ورکوو یو قسم ته. دې وجې نه مو نن مجبور شو دا ریپورټ ورکړو. و اخري خبره زه دا وکړم چې
اوس موږ کوم 5 کالو ته پروجیکټ شروع کړی دی هغه پیس په نامې دی چې پیس ایبریویشن دی پاراچینار امپاورمنټ اینڈ کمیونټي انګیجمنټ د کې مختلف مو سټیپونه دي لکه اول سټیپ کې مو میډیسن وکړ دویم سټیپ کې مو د رمضان والا پیکیج وکړو دریم سټیپ کې مو اګریکلچر باندې کار دی څلورم سټیپ کې مو د شهدا او د یتیمانو غریبانو بچو اسکالرشپ باندې کار دی څوک پیسو وجه نه تعلیم نه پاتې نشي په انډسټریز باندې کار دی او دې سره سره نور داسې کارونه دي چې هغه په د ټولې کورمې کې مختلفو فورم سره به مو انشاءالله مشورې کې اوسو مخته به بیا یو تعلیمي سوره کار دغه مصطفی ایجوکیشنل کمپلیکس په حواله شوی دی نور څه کوم کارونه دي عدالت کې د اګریکلچر والا کار مو اګریکلچر ډپارټمنټ ته حواله کړی دی پروجیکټ وشي هغوی به کوي ملګري مو سره مرسته کوي مخته به بیا یو نفیس والا کوم پروجیکټ دی کوم نیټورک دی انشاءالله 5 کالو پروجیکټ دی د 5 کالو مو مقصد دا دی چې پرچنل کې مو سيو کا صاحب روزګار پاتې نشي او د څوره کمیونټي د مو د انګیج کو او مخته بوزو او دغه لکه کې یو وړه بنیاد نه یو آغاز وکړو او یو قسم ته انډستریل یو انقلاب راولو چې مو خپل لوکل پروډکټس دي مو سوبسټون دی مو لوبیا دي مو جیمسټونز دي مو مونږ پلای دی مو واغز دی ارګنجو دي لوچي دي مو مندت دي مڼې دي دا ټولې څخه پیږي په کور چې دوی یاري وشي ته پره مو دغه علاقې کې خپل وړ وړ پلانټونه وي څنګه پلانټو کې دا ټول کارونه مخته لور شي او د علاقې قسم ته آباد شي اخر کې زه ټول نه گزارش کوم چې درسترو پروجیکټ لپاره ایمو چې کوم بیرونی مردي عدالت دي اده مو سپورټ کې خصوصا مریضانو لپاره مو سپورټ کې فری سټ سکین لپاره مو سپورټ کې دغه پروجیکټو کې مو سپورټ کې چې مو چې کوم نور ملګری دي څنګه مدد کوي شي هغه مو هغه ممړ دي خپل خلکو ته څنګه عدالت دي او بهر ملک دي ټول مسافرین دي زه ټول ته د بسته گزارش کوم چې د پیس پروجیکټ کې مو سپورټ کې چې د کور نمونه نیمګړي پاتې نشي الله کریم ته ټول سلامات وساته ډیره مهرباني